बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा पर चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 4 के राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम विद ए फंक्शन दस यो प्रोग्राम लिखली چې باقي یو فنکشن that takes two parameters چې هغه دوه parameters یا دوه arguments هغه ته پاس کیږي adds them هغه دواړه جمع کی and then returns the sum او بیا sum چې کوم sum راوځي هغه یوزر ته واپس ریټرن کی او ډسپلی کی نو هاش انکلود istream.h canio.h دوه هیډر فایلز مونږه انکلود کړل په خپل پروګرام کې هغه نه پس بیا مونږه د فنکشن چې کوم ډیکلیریشن دی هغه وکړو یعنی پروټوټایپ هم ډیفاین کو فنکشن سیګنیچر هم برابرلی کو انټیجر د فنکشن ریټرن ټایپ دی سم د فنکشن نیم شو او دوه پیرامیټرز یا دوه آرګومنټس انټیجر هغه ته مونږه پاس کوو داغه نه پس سیمیکالن دا فنکشن سیګنیچر دی مین فنکشن کې دغه فنکشن بیا مونږ کال کړی دی مین فنکشن د دې نتیجې پورې دی باقي مونږ دغه فنکشن د دې کې کال کړی دی سی اوټ سټیټمنټ کې سم اف n1 او n2 فنکشن مونږ ګورو فنکشن مونږ سره د دې کې ډیفاین شوی دی فنکشن پر سم انټیجر ریټرن ټایپ دی فنکشن او سم نیم دی دوه ویلیو ته مونږ پاس کړ انټیجر ویریبل a او b او جست هغه مونږ دواړه پلس کړو او یوزر ته واپس ریټرن کو نو سم په نوم باندې دا فنکشن دی په مین فنکشن کې مونږ دوه ویریبل n1 او n2 ډیفاین کړو او یوزر ته میسج ورکړ انټو ټو نمبرز دواړه نمبر یوزر د کیبورډ نه انټر کی نو بیا په سی اوټ کې بیا مونږ سم فنکشن کال کو او دواړه n1 او n2 هغه ته مونږ پاس کړو n1 او n2 د سم چې کله کال شي هغه به n1 به a ته ورشي n2 به b ته ورشي دواړه به پلس شي او یوزر ته به واپس ریټرن شي او په سکرین باندې به ډسپلی شي سی اوټ په تر باندې پروګرام مونږ رن کو کنټرول F9 انټر ټو نمبرز دو نمبر مثلا ما ورکو یو 34 بل ما ورکو 23 دواړو مونږ ته سم راوستو 57 دویم پروګرام مونږ ګورو په دې کې کوېسچن نمبر په چپټر نمبر 6 کې کوېسچن نمبر 5 write a program with a function name mean داس یو پروګرام لیکل دی چې باقي mean په نوم باندې فنکشن to read 3 integers چې هغه د کیبورډ نه 3 integers ګټ کی and find the arithmetic mean او داغي arithmetic mean یعنی اوسط راو باسي اوسط راځلو لپاره یو فنکشن لیکل دی نو دلته مونږه سره اوسط چونکه په فلوټینګ پوینټ ویریبل کې راتلی شي ډیسیمل کې راتلی شي د وجنه د دې ډیټا ټایپ مونږه فلوټ ډیکلیئر کو مین د فنکشن نیم شو درې آرګومنټس ته مونږه پاس کړو نو درې انټیجر ویریبل دې ته مونږه پاس کړو فلوټینګ پوینټ داغي به ریټرن ټایپ مین نیم شلو دا زموږ سره د فنکشن سیګنیچر شو په مین فنکشن کې مونږه درې ویریبل ډیکلیئر کو n1 n2 او n3 یوزر ته مونږه میسج ورکو انټر 3 نمبرز n1 n2 n3 او بیا په سی اوټ کې مونږه مین فنکشن کال کو مین او درې وړه ویلو چې کومه کیبورډ نور کو هغه مو ته پاس کړو مین په ترو باندې دغه فنکشن کال شو فنکشن زموږ سره د دې کې ډیفاین شوی دی فنکشن پر مین د دې ځنا پلوټ دغه ریټرن ټایپ شو مین نیم شو درې ویریبل ته مونږه پاس کړ a b c او دلته مونږه ریټرن کو a + b + c دلته مونږه ټایپ کاسټینګ اپریټر یوز کو پلوټ ته مونږه کنورټ کړو او د هغه نه پس به موږ په تین باندې ډیوایډ کو او یوزر ته ریټرن شونو پروګرام مونږ رن کو کنټرول F9 مثلا درې ویلیوز ورکما 40 50 او 70 نو هغه اوسط مونږه ته راوستو 53.33 په دې چپټر کې مونږه بل کوېسچن ګورو Question number 3 के write a C++ program having a function name rectangle दस यो function लिखल दी चरागो नोम rectangle to read length and width of rectangle from the keyboard
چې د کیبورډ نه د ریکټنګل وډ او لینث انټر کو منګه فنکشن کې منګه ته زمونږ نوالی او بیا د هغې نه پس find the area of the rectangle the rectangle area calculate کی the result should be returned to the main program for displaying on a screen او کوم ریزلټ چې راوباسي د ایریا هغه واپس بیرته ریټرن کی مین پروګرام ته په سکرین باندې ډسپلی کول دپاره نو دلته مونږه پلوټ ډیټا ټایپ واخیستو ریکټنګل زموږ سره د فنکشن نیم دی او آرګومنټس ته مونږه پاس نه کړو چونکې مونږ په ریکټنګل کې په خپله باندې د هغې ویلو ډیفاین کوو مین فنکشن مونږه ولګاو مین فنکشن کې مونږه جسټ سمپل کلیر سکرین فنکشن ولګاو او یوزر تم ایریا اف ریکټنګل او ریکټنګل فنکشن هم په دې کې کال کو نو ریکټنګل فنکشن چې کال شي ریکټنګل فنکشن به دا یو پورشن کال کی ریکټنګل فنکشن چې کال شو نو په هغې کې دننه بیا مونږه دوه ویریبل فلوټینګ پوینټ ویریبل واخیستل لینث او وډ په نوم باندې یوزر ته یو میسج ورکو انټر لینث اف ریکټنګل لینث به ورکو په یوزر ته بل میسج انټر وډ اف ریکټنګل ډبلیو ورکو هغې نه پس مونږه ایل او ډبلیو ملټیپلای کو یعنی ایریا راوباسو ریکټنګل ایریا د لینث ضرب وډ برابر ده او هغه واپس یوزر ته ریټرن کو دا فنکشن زموږ سره د دې باندې ختم شو کنټرول F9 سره مونږه پروګرام رن کو نو کوم چې زموږ سره ریکټنګل فنکشن کال شوی په کې انټر لینث اف ریکټنګل لینث مثلا ما ورکو 5 بیا هم انټر وډ اف ریکټنګل 3 ما ورکو ایریا اف ریکټنګل 5 3 15 راغلی هغې نه پس مونږه کوېسچن نمبر 7 ګورو په دې چپټر کې Question number 7 کې write a C++ program having two functions داسې یو پروګرام لیکل دی چې په هغه کې دوه فنکشن دي د هغې نیم ایریا او پیرامیټر دی یو فنکشن نوم ایریا د بل فنکشن نوم پیرامیټر ټو فایند د ایریا اینڈ پیرامیټر اف ا سکویر او یو فنکشن زموږ سره ایریا کیلکولیټ کوي بل فنکشن زموږ سره پیرامیټر کیلکولیټ کوي د سکویر چونکې څلور سایډونه برابر دي نو هغې ته موږ یو سایډ پاس کو نو دواړه فنکشن سیګنیچر یا د هغې ډیکلریشن موږ دې ځای کې وکړو پلوټ ایریا ته موږ یو ویریبل پاس کو پلوټ او پلوټ پیرامیټر ته یو ویریبل پاس کو پلوټ مین فنکشن کې موږ پلوټ یو ویریبل واخیستو اس په نوم باندې یوزر ته ورکو میسج ورکو انټر سایډ پر سکویر او د یوزر نم د سی ان په تھرو باندې ګیټ کو یوز بیا هم د هغې نه وروسته سی آوټ فنکشن یوز کو ایریا از ایکول ټو د هغې لپاره موږ ایریا فنکشن کال کو او وروسته بیا سی آوټ فنکشن یوز کو سی آوټ پیرامیټر د پیرامیټر دپاره بیا موږ پیرامیټر فنکشن کال کو او د هغې نه پس بیا موږ ګیټ سی ایچ ولګاو نو ایریا چې کله کال شي نو ایریا به ایریا فنکشن کال کی ایریا فنکشن موږ دې ځای کې ډیفاین کړی دی پلوټ ایریا هغې ته موږ یو ویریبل پاس کړی دی پلوټ سایډ په نوم باندې سایډ کله چې موږ دې ځای کې دا اس ورکو اس بدلته سایډ ته راشي او د سکویر ایریا زموږ سره سایډ ضرب سایډ برابر شو هغه به یوزر ته ریټرن شي پیرامیټر دپاره موږ سایډ پاس کړی دی سایډ بدلته دی یو فنکشن ته راشي پلوټ پیرامیټر ته اس ته به راشي او د سکویر پیرامیټر 4 ضرب اس یعنی 4 ضرب سایډ برابري هغه به یوزر ته واپس ریټرن کی مونږه پروګرام رن کو کنټرول F9 انټر سایډ پر سکویر د سکویر سایډ مثلا سایډ مونږه ورکو چې نو دا ایریا راووتله ایریا از ایکول ټو 6 چکه 36 او پیرامیټر راووتو 6 4 24 نور کوېسچن به انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې وایو الله حافظ